بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د احد د غزوې نه او د احد د جنگ نه فارغ شو نو د رجیع دردناکه پیښه رامخته شوه. د ابن هشام سیرت لیکي چې د عزل او د قارې د قبیلې د وګړو څخه یو جوړ شوی پلاوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله موږ اسلام قبول کړی دی نو موږ سره د خپلو صحابو نه یوه ډله واستوه چې هلته اسلامي احکام موږ ته راوښي د الله رب العزت د کلام تلاوت موږ ته رازده کړي او موږ ته اسلامي تعلیم راکړي د اسلامي احکامو تعلیم راکړي. نو د دوی د وړاندیز په اساس رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابهو یوه ډله دوی سره واستوله. د دې ډلې مشر مرصد بن ابي المرصد غنوي رضی الله تعالی عنه وټاکه او د پروګرام سره سم دا صحابه کرام دې وفد سره وخوځېدل. کله چې صحابه کرام دې خلکو سره د رجیع منطقې ته ورسید نو هغه وفد چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا هغه نمایندگان او استازي چې د رسول الله حضور ته حاضر شوي ول هغوی د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره خیانت او دوکه وکړه. نو د حزیل د قبیلې خلک یې هم راوغوښتل په لاسونو کې تورې وې او غوښتل چې دا صحابه کرام په شهادت ورسوي. هغه صحابه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی سره د دوی د وړاندیز په اساس د دین د تبلیغ لپاره او د الله رب العزت د کلام د تعلیم لپاره استولي ول. نو صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هم خپلې تورې د جنگ لپاره راوویستلې. هغوی ورته وویل زموږ هدف ستاسې وژل نه دي بلکې غواړو ستاسې په بدل کې د مکې د خلکو څخه مال لاسته راوړو یعنې تاسې د مکې په خلکو باندې خرڅ کړو او د هغو نه موږ مال واخلو. او دا یې ویل صحابو ته چې تاسې سره زموږ کلکه وعده ده چې جنگ در سره نه کوو. مرصد بن ابي المرصد همدارنګه خالد بن البکیر او عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنهم ویل په الله قسم چې موږ هیڅکله هم د مشرک کوم تړون او ژمنې منلو ته چمتو او تیار نه یو او د مشرکانو او د اسلامیت او د انسانیت د دښمنانو په تړون او په وعدې باندې چې یقین او اعتبار نشته نو څنګه به دا ستاسو تړون او ستاسو وعده موږ منو چې تاسې موږ سره جنګ نه کوئ او تاسې موږ د پیسو او د مال په مقابل کې مشرکانو ته سپارئ. نن ورځ هم د انسانیت او د اسلامیت دښمنان یهود او نصارا په خپلو دوکو باندې په خپلو هغه فاسدو سیاستونو باندې مسلمانان دوکه کړه او دوی د هلاکت او د بربادي په څاګانو کې وغورځول. او هغه مسلمانان چې د دین نه لرې دي په نامه مسلمانان دي تش د الله کلام نه خبر نه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او د ارشاداتو نه خبر نه دي د انسانیت او د اسلامیت همدارنګه د یهودو د نصاراو په هغه نه سرته رسولو وعدو باندې دوی دوکه شوي دي او د دوی په جال کې پراته دي. نو د دریو صحابه وویل په الله قسم چې موږ هیڅکله هم د مشرکینو کوم تړون او ژمنې منلو ته چمتو او تیار نه یو چې موږ ستاسو ژمنه او وعده ومنو. عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه دا شعر زمزمه کړ ابو سلیمان هو مثلی راما وکاه قومی معشرا کراما. ابو سلیمان د عاصم بن ثابت کنیت. بیا دا درې واړه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ډیر په غیرت او ډیر په میړانه سره دغه خاینونو سره وجنګېدل او تر هغې پورې مقابله وکړه چې درې واړه شهیدان شول. بخاري په دویم جلد کې په کتاب الجهاد کې دا مسئله هلته رانقل کړې کتاب المغازي کې انشاءالله. بیا دوی غوښتل چې د دې صحابه و کرامو سرونه پرې کړي اما دوی ته الله دا توان ورنه کړ. هلته د هغو په سر باندې مچۍ ورولېږلې چې کله به دوی ورنږدې شول دا توان یې نه درلوده چې صحابه و سرونه پرې کړي. الله به د هغه مچیو په سر د هغو شهیدانو حفاظت او ساتنه کول.
زید بن دسونه رضی الله تعالی عنه، خبیب بن عدی او عبدالله بن طارق رضی الله عنهم یې بندیان کړل او د مکې مکرمې په لورې روان کړل. او د لارې په اوږدو کې د زهران په سیمه کې عبدالله بن طارق رضی الله عنه خپل لاسونه د ولچکونو څخه خوشې کړل او خپله توره یې واخیستله. خائنین په سنګ شول، ولې بیا یې ورباندې د تیرو باران جوړ که تر دې چې هملته یې حضرت عبدالله بن طارق رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسول. او دا دوه صحابه کرام یو پکې خبیب بن عدی و او بل زید بن دسنه و، دا یې ځان سره مکې مکرمې ته ورسول. خبیب هم په مکه کې خرج شو، همدارنګه زید بن دسنه رضی الله تعالی عنه هم په مکې مکرمه کې خرج شو. بنو حارث بنو نوفل حضرت خبیب واخیست او زید بن دسنه سفیان بن امیه واخیست تر څو د خپل پلار امیه په بدل کې ووجني. حضرت زید رضی الله تعالی عنه یې د وژلو لپاره د حرم څخه بهر په داسې حال کې راوویست چې د قریشو زیات خلک د سیل لپاره راجمع شوي ول. په دې ځای کې ابو سفیان هم موجود. کله چې د وژلو لپاره راوړاندې ابو سفیان ورته وویل زیده په الله قسم څه فکر کوي؟ اوس خو به افسوس کوي چې کاش نن محمد صلی الله علیه وسلم ستا پر ځای دلته وژل شوی وی. نن خو به ته دا افسوس کوي. اما هغه صحابه و چې د هغو په زړونو کې د محمد رسول الله مینه پرته وه. خپل ځانونه، خپل مالونه او د خپل اولاد یې ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه فدا کړي ول. حضرت زید رضی الله تعالی عنه ورته څه ځواب ورکوي؟ هغه ورته وایي په الله قسم زه خو دا هم نشم زغملی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه پښه کې د اغزی هم لاړ شي، زه دا هم نشم زغملی او زه په خپل کور کې ناست یم. دا خو لا پرېږده چې زه نن دا ووایم چې کاش زما په ځای دلته محمد صلی الله علیه وسلم وژل شوی وی. زما یو تن دی، زما 100 ځانونه او 100 تنونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فدا او زار دي. د دې مؤمنانه ځواب د اورېدو وروسته ابو سفیان وویل ما تر اوسه داسې ډله نه ده لیدلې چې څوک دې ورته دومره محبوب او ګران وي لکه څنګه چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغه ملګرو او اصحابو ته محبوب او ګران دی. ابو سفیان په دې اقرار کو چې داسې ډله ما تر اوسه نه ده لیدلې چې چیرته چې څوک دې ورته دومره محبوب او ګران وي لکه څرنګه چې محمد رسول الله علیه وسلم د هغه ملګرو او اصحابو ته محبوب او ګران دی، چې د هغه په دفاع کې او د هغه د دین نه په دفاع کې د خپل ځان نه، د خپل مال نه او د خپل اولاد نه تیر دي، دې ته هم حاضر نه دي، دا هم زغملی نشي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پښو کې د یو ازغی لاړ شي او دوی د سالمه په کورونو کې ناست دي، لکه څنګه چې حضرت زید بن دسنه رضی الله تعالی عنه دا خبره کوي. ټول صحابه داسې ول. په تېرې خپرونه کې تاسې واورېدل چې صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د احد په غزوه کې ځانونه سپر کړي و د رسول الله په مخه کې. نه غوښتل چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غشی یا د تورې ګزار ولګیږي. حتی حضرت ابو دجانه رسول الله ته مخ کړی و او مشرکینو ته شا کړې وه چې د هغه شا د مشرکینو د نیزو او د هغو د تیرونو لپاره سپر ګرځېدلی و. هغه صحابه و چې هغو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ نه وینې به خپل ژبه باندې څټلې او تیرولې به یې. هغه صحابه ول چې هغو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوداسه اوبه نه پرېښودلې چې ځمکې ته پرېوځي. هغه صحابه ول چې هغو به په خپلو غاښونو باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ نه او د هغه د مبارک د سر نه هغه جنگي کړۍ راویستلې چې په جنګ کې رسول الله ته رسېدلې چې پرله پسې د هغوی یو غاښ بل پسې ماتېده اما کله هم نه درېدل. نو حضرت زید بن دسونه رضی الله تعالی عنه هم وایي په الله قسم زه خو دا هم نشم زغملی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه پښه کې د ازغی لاړ شي او زه د په خپل کور کې ناست اوسم. نو دردونکی ځواب، باغیرته ځواب ابو سفیان ته ورکه. وروسته د دې حضرت زید بن دسونه رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسه. بیا حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه راولي شهیدی یې. دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قربان دي شم حبیب خدای دې کړي صفتونه لري ښکلي خویونه لري ښکلي خویونه قرآن کې دې راغلي صفتونه دې بشماره
زمون نبی سردارا زمون نبی سردارا قرآن کی دی راغلی صفتنا دی بشمارا زمون نبی سردارا زمون نبی سردارا. قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. د دې نه وروسته حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه را بهر که تنعیم ته یې راوست تر څو هلته یې په دار وځړوي. خبیب رضی الله تعالی عنه هغوی ته وړاندیز وکړ که اجازه وي زه به 2 رکعته لمونځ ادا کړم. مشرکینو هم حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ته د 2 رکعتو لمانځه اجازه ورکړه. هغه وختونه چې په حضرت خبیب د بند په حالت کې تیر شوي هغه زه درته نه څیړم. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ډیر په ښه شان باندې هغه 2 رکعته لمونځ ادا که او بشپړ یې. بیا یې قریشو ته مخ ور واړوه او ویې ویل په الله قسم که د دې ویره را سره نه وای چې تاسې به وایست چې حضرت خبیب له مرګه ویرېدلی ما به د خپل لمونځ لا نور هم مشت کړی وای خو زه د مرګه هم کله نه ویرېږم. بیا یې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د دار په تخته باندې اوچت که. محدثین لیکي چې حضرت خبیب ته ویلې ای خبیبه د ستا د ژوند آخري شیبې دي کومه هیله او کومه آرزو په دنیا کې لرئ هغه موږ ته ووایه. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه وایي چې هیڅ هیله او آرمان نه لرم په دنیا کې. یوازینی آرمان مې دا دی چې هر طرف ته ګورم مشرکین ولاړ دي څوک نشته د مسلمانانو څوک نه وینم چې څوک وایي ما ورته ویلي وای چې زما سلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوه. نو زه چې هرې خواته ګورم مشرکین ولاړ دي څوک مسلمانان نشته چې زما سلام محمد رسول الله ته ورسوي. د خپل د مرګ نه څو شیبې وړاندې هم د هغو په زړونو کې د رسول الله مینه پرته ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینې منوره کې د صحابه کرامو په مجلس کې ناست دی. جبرائیل علیه السلام ورځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د حضرت خبیب سلام رسوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکو سترګو نه اوښکې روانیږي او وایي وعلیک السلام یا خبیب. او صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته وایي چې د خپل ورور په حق کې دعا وکړئ چې ډېر په سخت حالت کې دی. نو حضرت خبیب د دار په تخته باندې اوچت که. بیا د اسلام دښمنانو ته په دې کلماتو باندې ښېراوې وکړي چې اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. او الله رب العزت د حضرت خبیب دعا قبول کړې وي هغه ټول الله هلاک کړل. او بیا یې د دار په تخته باندې دا تلپاتې شعرونه زمزمه کړل او ویلې چې فلست ابالي حین اقتل مسلما على أي جنب كان في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلب ممزعي. حضرت خبیب وایي د مرګ هیڅ پروا نه لرم چې د اسلام په حالت مرم. د اسلام په حالت چې مرم هیڅ پروا نه لرم. د دې هیڅ باک نشته چې تنه مې هرې لورې ته پرېوځي خو چې د الله په لار کې وي که د الله تعالی اراده وي نو زما ټوټه ټوټه جسد ته به هغه الله برکت ورکړي د هغه نه به لا مجاهد وي. او د دې وروسته یې په ډېره بېرحمي سره حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسوه. نو قدرمنو اوریدونکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک سیرت همدارنګه د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا مبارک سیرت موږ ته دا درس راکوي او دا پیغام راکوي موږ ته چې د هغو په شان موږ هم د اسلام په دفاع کې ودرېږو. د خپل دین نه د خپل قرآن نه د خپلې ځمکې نه داسې دفاع وکړو داسې ساتنه وکړو لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه محبوبو صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کوله. د خبیب څه مجبوریت و؟ د زید بن دسنه څه مجبوریت و؟ د عاصم بن ثابت الانصاري څه مجبوریت و؟ هیڅ مجبوریت یې نه درلوده بلکې هغوی غوښتل چې د الله په لاره کې هغوی مجاهده وکړي جهاد وکړي تر څو چې الله رب العزت په خپل ژوند کې د خپل ځان نه راضي کړي. نو الله رب العزت د هغه شهادت لوړې مرتبې او لوړ مقام ته دوی ورسول. د دې نه وروسته د بئر معونه دردناکه پیښه رامخې ته شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوالبرا عامر بن مالک په غوښتنه خپل 80 کسه بهترین ملګري نشت ته واستول تر څو د نجد خلک اسلام ته راوبلي. هغه دا بلنه ورکړې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل 80 کسه بهترین ملګري چې هغه حفاظ د قرآن ول د هغه په بلنه رسول الله واستول نشته
نو د سفر په اوږدو کې چې کله د بئر معونه نومي ځای ته ورسېدل، یعنې د معونه د څا ځای ته چې کله ورسېدل، د بني سلیم ځینې قبیلو چې هغه عسیه او رعد او زکوان ول، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ګرانو او نازولو صحابهو باندې حمله وکړه او دا صحابه کرام یې محاصره کړه. صحابه کرامو چې کله د انسانیت او د اسلامیت د دښمنانو دا ناوړه اراده ولیده، نو صحابه کرامو هم د خپلو تورو ته لاس کړ او د دواړو لورو ترمنځ سخت خونړی جنګ راپېښ شو او د کعب بن زید رضی الله عنه نه پرته ټول صحابه کرام دلته په شهادت ورسېدل. کعب بن زید رضی الله تعالی عنه چې د شهیدانو ترمنځ په زخمی حالت کې ژوندی پاتې شوی و، بیا د خندق په غذا کې د شهادت المقام ته ورسید. حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې صحابهو کې د یو مقتول په وینا باندې قاتل مسلمانیږي. حرام بن ملحان د عامر بن طفیل په امر د جبار بن سلمی په لاس په شهادت ورسید. د حرام بن ملحان چې صحابي و، یوه وینا چې د شهادت په وخت کې کړې وه هغه دا وه: فزتو ورب الکعبه، د کعبې په رب قسم چې کامیاب شو. او د دې صحابي دغه وینا د هغه د قاتل چې جبار بن سلمی و د اسلام قبلولو لامل شوه، ځکه جبار بن سلمی خپله هم دا وایي زه چې اسلام ته څه شي رابللم هغه دا و چې ما د مسلمانانو یو سړی د اوږو په منځ کې په نیزه وواهه او د نیزې سره مې ولیده چې د هغه له سینې څخه بوټ راووت او د نیزې سر مې ولید چې د هغه له سینې څخه راووت او په دې حالت کې هغه ویل فزتو ورب الکعبه، د کعبې په رب قسم کامیاب شو. ما له ځان سره ویل نه دی کامیاب شوی، ولې ما ونه وژله؟ بیا مې د هغه د دې وینا په اړه پوښتنه وکړه. خلکو ویل هغه شهادت ته کامیابي ویله. بیا مې ویل هو قسم په الله کامیاب شو او همدا د ډاډ وینا د جبار بن سلمی د اسلام قبلولو سبب شو. د دې نه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني نظیر قبیله چې هغه یهودان ول د مدینې منورې نه شړي. د سیرت کتابونو دا واقع ډیر په تفصیل سره ذکر کړې ده، خو هغه خیانت چې هغو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړ، ځکه په ابتدا کې دوی نرمي وښودل او په آخر کې دا تصمیم نیولی چې رسول الله ووژني. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی 6 ورځې محاصره کړل. نو د بني نظیرو په زړونو کې ویره او روب پیدا شه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې غوښتنه وکړه چې هغوی ونه وژني او د مدینې منورې څخه د وتلو اجازه ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شرط د مدینې د پرېښودو اجازه ورکړه چې خپلې وسلې او مالونه به په مدینه کې پرېږدي، یوازې دومره څه ځان سره وړی شي چې یو اوښبار وي. هغوی مدینه پرېښوده او مالونه او سامانونه او کورونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په لومړنیو مجاهدینو وویشل. دا لوی غنیمت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدینو ته. د دې نه وروسته د ذات الرقا غزوه راپېښیږي. د هجرت په 4 کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجد بانډکیانو باندې د حملې په تکل د صحابهو د لښکر سره د نجد په لور حرکت کوي. کله چې نخل نومي ځای ته رسیږي د دښمن سره مخامخ کیږي، نږدې و چې دلته خونړی جنګ راپېښ شي، لکن دښمن ویره او تیښته وکړه او د جګړې پیښېدو پرته مسلمانانو ته الله رب العزت فتحه ورکړه. دواړو طرفونو ته ویره دومره ډیره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو سره صلات و خوف یعنی د ویرې لمونځ ادا کړ. په دې غزوه کې د اسلامي لښکر د اکثرو مجاهدینو پښې زخمی شوي وي، نو هغوی د زخمونو له امله زړې ټوټې راخیستې وې او د خپلې پښې یې پرې تړلې وې. نو ځکه دې غزوې ته ذات الرقا ویل کیږي. ذات الرقا یعنی د پیوندونو والا غزوه. انشاءالله قدرمن اوریدونکو په بلې غزوه کې به د احزاب غزا یا د خندق غزا په حق وغږیږو. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. قربان دي شم حبیبه، خدای دې کړي صفتونه لري ښکلي خویونه، لري ښکلي خویونه. په والضحی رخسار دې مین رب العالمین دی، زیبا دې سپین جبین دی، زیبا دې سپین جبین دی. په والضحی رخسار دې مین رب العالمین دی، زیبا دې سپین جبین دی، زیبا دې سپین جبین دی. واللیل زلفان جانا نستا په مخ وهي ټالونه
لری خلی خویونا لری خلی خویونا واللیل زلفان جانا نستا